للصائم فرحتان روزدار سړی د پاره دوا خوشالیانی وي ډېرې زیاتې عموما دا خوشاله وي خو دوا اوقاتو کې د خوشحالي به انتهایی زیاته وي فرحت عند فطره کله چې دا روزه ماته کوي دا ډېر خوشالی طبيعي خوشالی وفرحت عند لقاء ربه او دویمه خوشحالي به په جنت کې چې کله دا د خپل رب سره ملاقات کوي دغه وخت کې به د خوشحالۍ انتها نه الله دې په خپل فضل را نصیب کړي دې حدیث کې غور وکړه د روزدار د پاره اشارتن د جنتی کېدو بشارت دی اشاره فرمایله چې دوه خوشحالیانې به روزدار ته الله ورکوي یو خو په دنیا کې ده چې روزه ماتې کوي خوشحاله وي او یو په آخرت کې په جنت کې ده چې خپل رب سره ملاقات کوي دا به ډېر خوشحالي او دون عظیم عبادت ته ولخلوف فم الصائم اطيب عند الله من ريح المسك کله چې انسان روزه ونیسي دا 12 بجې شي بیا د دینم وخت وړي نو د دې معدې د خالی والی په وجه باندې د دې خلینو یو قسم یو بوی روزي نو الله رب العزت د روزدار د خلې دغه بدبوئی چې کم د معدې د خالی والی په وجه باندې روزي دا د مشک او د عنبر نه زیاته خوخه ده ولې روزه خو د الله د رضا د پاره نیولې ده